وزیر ته وی او بنگله را جوړه کړه چې زه اوخې جمع او د موسی علیه السلام خدای ووینم ما ته دا ټولې خبرې دروغ ښکاري خلک به یې په دې دوکه کو نو بنگلې هغه وخت کې هغه یې ماله ده خو د کچو خښتو باندې اور ولګوه پخې دا پخې خښته د فرعون د زمانې نه شروع شوه نا بلډینګ لا تیار نو چې درچ را پریوت څومره به جوړي خدای دا هغه بیان کړی دی په دې شتمه پاره فرعون به خلک را جمع کړ وی امن خیر من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين زخیم کدا خوار مولا خره پیغمبران ټول ملایان نو خبرې ورځي نه په سیاست پیږي ځکه د دنیا دا مالدار چې دوی ځان ته ډېر هوښیار وي کارخانهدان سړی ځان ته هوښیار وي زه ځکه هوښیار یم چې پیسې ډېرې ګټم ټیک ته پیسو کې به هوښیار یې خو نور هوښیار نه عربی کې به تل دی وی الاغنیا هم الاغبیا دا ډېر مالداران اکثر قمقلي بغیر د هغه سړي نه چې دیني علماو سره کینې صحبت کې پاتې شي تبلیغ کې لاړ شي څه دین سره یې راوست ځکه چې دې حجره کې ناست دي نو چاپېره خو ته همسایه او غریبانانې نو چې دې څه خبره وکړي که د خرو خبره وکړي نو هغې وي صیب بلې صیب بلې صیب ښایسته خبره دی وکړه بلوچستان ته لاړ شئ دا سرداران دا تاسو ته هوښیار ښکاري ما ته د جهان قمقل ښکاري خود غره ده نو دغه خو ورته دا نشي ویلی چې دا دې څه ووایي غریب سړی عربی کې نو دا ویل اغنیا هم الاغبیا او عربی کې یو شعر دی ویزري بعقل المرء قلة ماله وان كان اسرع من رجال واحولا خلق چې غریبي نو خلق ورته چپ شمه تا ته چاوي چې خبرې کوه چاته وږي خرڅوه اگر چې هغه دلبي دغه هوښیار دا چې څومره غټاید تاسو تحکاری دا د جهان قمقلی نو فرعون قمقل نو دبوی علیس دی ملک مصر بعد الانهار تجری من تحتی افلا تبصرون دا د مصر حکومت زمانه دی او دا نهرونه زمان په حکومت کې نه دی روان لاس بیدا سکا فلولا القی علی اسورة من ذهب د دې خوار ملا په لاس کې خود سرو بنگړي نشته او ګورای دا بنگړي د چا دی نو خدای وی فاستخف قومه فاطاعوه په دې طریقه به قوم له دوکه ورکوله ناغیب ورپسې روانو فلما اسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم اجمعین وجعلناهم سلفا ومثلا للآخرین خدای وی چې زه ورته په قار شم او زما د حکمت تقاضا دا وه چې دې اوس ختم که نو نه چا خلاص کړی شو نه یې څوک خلاصولو واله دا غلطي وایي د پیغمبر په لمن نیولو کې ګورې عقل دی او هدایت دی او کامیابي ده د خان بابا لیډر بابا دا نه اخو دې تباه کوي سجدې تلاوت چې په چا پاتې نو سجدې